اخیری خبره کوم اخیری یو مزدور په بازار کې ولاړ دی یو مالدار صاحب نصاب سیټ زما عزتمندو دا خلک چې دا لږ ونته کې پیسې ورسره یي که نه دا په خپله ګوره یو ګیلاس هم نه اوچتی ښه دا خو ته پته ده که نو هغه مې واخیستلو او زما عزتمندو هغه مزدور ورته وایي چې دا به سره زه کوره پورې یوسمه نو ماله به ته څه مزدوري راکړي زما د بچو به هم لین دین برابر شي وایي صحیح ده اما یې وله ورکو خو دی هغه مزدورکارم زما عزتمندو دیندار نن ګلکار به لګی په یو کور کې به ګلکاري کوي مونځ به دوه مونځه درې مونځه هغه به ترې نه ځي خپله خو ورسره احساس نه وي مالک خو دومره ښه سړی نه دی چې ورته وایي دا کار بند که ورچه مونځ وکړه بیا به راځي لګي زه اکثر په دې لار راتېرېږم نومونه یې نه الم بیا ما ته وایي قاري صاحب پېښ د دې خلکو به څه کېږي یو خو نه دی که چې غم یو دې خلکو به څه کېږي ځان له انفرادي طور سره ته ورته نه شي ویلی مونځ له راځه بس د اذان وشو ښه د اذان دې دپاره دی مونځ طرف ته خلک رابلي د اذان د اذان مقرر ځان له به ته چاته نه وایي چې هلکه مونځ لره که هغه انکار وکړو چې نه کوو مونځ ټول ازار به تا ته در په غاړې تا ولې ورته ویلې بس اذان کېږي بس خپله به راځي نو زما محترم هغه نوجوان ورته وایي که چېرته د مونځ وخت شو زه به مونځ کوم بیا به د هغې نه پس به زه تا سره دا مۍ کوره پورې رسوم وایي صحیح ده بس دا شرط دی وایي او دغه شرط روان دي لاره کې د مونځ وخت شو هغه مۍ وله ورکړو چې ما تا سره خبره کړو ټیک د مونځ وکړه بیا راځه اوس مالک بار ولاړ دی دې نوجوان دې مزدورکاره په جومات کې مونځ وکړل چې مونځ یې وکړو د مونځ نه پس لګې دی ذکر اسکار کوي نوافل یې وکړو که اوس هغه ډېر انتظار وکړو بار نه وله آواز ورکوي وی د الله بنده دا د دننه نه تا څوک بار ته نه راپرېږدي د دې جومات نه تا څوک بار ته نه راپرېږدي دا ول عجیب جواب ورکوي وی هغه څوک مې نه در پرېږدي کم څوک چې تا دننه نه راپرېږدي کم څوک چې د بهر نه تا دننه نه راپرېږدي هغه څوک ما د دننه نه بار ته نه پرېږدي چې کښېنه ما تا اوس څه ویلي که نه چې زما او ستا خوږ میلمه ما او تا ته خوښ وي ګران وي ما ورته ویو چې څومره زما ستا کور کې پاتې شي که نه هومره موږ خوشحالېږو کوربه خوشحالېږي داسې ده که نه ده او چې کوم یې خوښ نه وي که نه وایي چې اوس زه روزي همدقه شان نن چې دا جوماتونه خالي کېږي په سکینډ کې دا وجه دا وي الله زه روزه ته لا زما په کور کې ایسارېږي تبلیغیان خو ناست دي د جومات موږي ځان نه جوړ کړي الله ته خوښ دي یعنې تا دې ما خو ته د هغه وینځي واقع بیان کړ یعنې ته دې کښېنه که ته کښېنه ځه ته دا خبره واوره دا په پاک غوږونو باندې د الله د رسول خبره اورېدلی کېږي په پاکه خوله باندې دا خبرې کېږي نن یوه خوله به د دنیا دپاره ستړې شوي او دا خوله د الله د رسول په وینا باندې ستړې شوه نو په ایمان ووایه کومه خوله بختوره شوه دا خوله به د قیامت په ورځ د الله په حضور کې گواهي کوي یا الله زه داسې استعماله کړې ما غوږونه لاسونه سترګې دل دماغ دا خپې دا به ټول په ما او تا باندې الټا ابجکشن به کوي ته به یالله داسې حساب دی زما خپل لاسونه دی او په ما الټه لګې دا ما او تا له چا را کړي دي الله را کړي دي دا عمر چا را کړی دی دا ځواني چا را کړې دا مال چا را کړی بچي چا را کړي دا ښځې دا کورونه دا ګاڼي دا دنیا دا د چا ده دا د الله ده نو زما عزتمندو د الله دپاره موږ سره دومره وخت نشته چې یو څه روزه ولګو د الله دپاره دومره وخت نشته چې زما عزتمندو یو شب جمعه یا لږ ونته کې په وخت باندې جومات ته راشو نو انشاءالله چې روزې له به څوک ځي انشاءالله 3 ورځې ولګو الټرساونډ وشي په مونځ کې کم غلطۍ نه دي د مونځ په ډانچه کې دغه شان واجبات څومره دي فرایض څومره دي مفسدات څومره دي د دې نه خبر شوي نو زما عزتمندو ډېره نفع درته پوشي ډېره نفع ورته نن مسلمان ودروه خیر ته بار یو راونیسه ویې درو ورته پوس وکړو ته په مونځ کې څو واجبات دي دا فرض دي 100 مسایل دي د مونځ دا به یې زده کې دا فرض دي